د مدینه منورې نه چې کومې کجورې راشي، د هغه ځای خاوره چې راشي، د هغه ځای رانجه چې راشي، د هغه ځای رومال او تسبیح چې راشي، د هغې بیا خلک څومره ادب او احترام کوي چې دې باندې زما د جانان، زما د آقا، زما د پیشوا، زما د هغه مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وطن هوا لګېدلې ده، دا د هغه د وطن اوبه دي. نو د هغه وطن د اوبو بیا خلک ادب او احترام کوي. هغه اوبه بیا د نورو اوبو په شانتې نه، هغه خاوره د نورو خاورو په شانتې نه ده. د مدینې منورې خاورې ته خاک شفا ویل کېږي. د مدینې منورې خاوره مبارکه چې د هغه خلک بیا په سترګو کې د رانجو په ځای باندې اچوي، ځکه چې دا د مدینې منورې د جانان د وطن خاوره ده، دا عامه خاوره نه ده. د دې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته کېږي. نو که هغه خاوره مونږ ته میلاو شي، نو مونږ به په ډېر شوق او ډېر محبت باندې په خپلو سترګو کې اچو. د ډېرو قیمتي رانجو نه مونږ دپاره هغه خاوره زیاته محبوبه ده چې هغه د مدینې منورې خاوره ده. د هغې خاورې نسبت د دواړو جهانو سردار مبارک ته کېږي. نو زمونږ دا یو ډېره لویه خوش قسمتي ده چې الله تعالی مونږه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په امتیانو کې راوستی یو. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ته د شکر ادا کولو توفیق راکړي او د داسې کارونو توفیق د خدای راکړي چې د کومو مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیم راکړی دی، او چې د کومو نه یې منع کړي یو، الله جل جلاله دې مونږ ته د هغې نه د منع کېدو توفیق راکړي. مونږ چې کوم مریضان دي هغې ته د الله جل جلاله شفا کامله ورکړي. څومره حاضرین حاجتمند دي د چا شرعي حاجات الله تعالی د ټولو حاجتونه پوره کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.